نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا مع عزیزانو کم چې تفصیلی بیانو ورنہ امر لق سے مفصل اور تفصیلی بیان فرمائے دہین بعد خبر و حاجت اور ضرورت نشتی لیکن یو اہم اور مهم خبر اغدا ده چې الله رب العزت مختلف موسمونه راولي کله رمضاني کله شعبان وي کله محرم وي به چې دا روزه ختم شي دا غینه بعد فورا شپږ روزي هغه د فضیلت ولید به ذل حج شروع کیږي دا مختلف موسمونه الله ولي راولي دا د دې لپاره راولي چې ماته ځان وخصت الله رب العزت ماته ویخی چې انسان رمضان راغی د یو عظیمه میاشت ده د رحمتونو میاشت ده رمضان راغی خپل مولا د خپل ځان نه راضي کا ماته نه زما ربا ناراضه ده کله چې زما ستانه زما ابا راضي وي زما پلار راضي وي هغه ماته سره په خوشحالي ناس وي په خوشحالي خبرې کوي چې کله زما ستانه زما ابا ناراضه وي ما ته خفوی و پریشانی ولی لکه زما پلار زما نه ناراضه نن مونږ تاسو کې هر یو انسان نه د هغه ربا ناراضه دی د دې وجې نه زمونږ دعاګانې نه قبلېږي د دې وجې نه زمونږ په عبادتونو کې اثر نشته انسان عزم وکړو اراده وکړو چې خپل ربا د ځان نه راضي کړو حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خپل کې خودله او فرمایل آمین به په دویم پوړې باندې چې خپل کې خودله او فرمایل آمین به په درېمې پوړې باندې چې خپل کې خودله او فرمایل آمین صحابه عرض کو یا رسول الله نن تاسو یو خلاف معمول کارو کو دینه مخکې چرته تاسو نه وکړ حضرت فرمایل ما چې په یو پوړې باندې خپل کې خودله ما ته جبرئیل علیه السلام را ما ته وی تبات وی برباد وی هغه انسان چې د چا وړاندې زما اسم گرامی ذکر شي هغه به په ما باندې درود ونوي صلی الله علیه وسلم ما وی آمین دویمه پوړې باندې چې مخ پکې خودله حضرت فرمایل تباہ و برباد دی هغه کس چې د چا مور او پلار وي بوډاګان او هغه جنت ته داخل نکړي ما وی آمین به درېمه پوړې باندې چې پکې خودله حضرت فرمایل تباہ و برباد دی هغه کس چې چا باندې د رمضان عظیمه میاشت تیر شي د مغفرت ونشي عزیزانو بد دعا چا کړله جبرئیل علیه السلام اور امین پچاول له جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په قبولیت کې وسه شک وي څه شک شته جبرئیل علیه السلام معصوم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معصوم شخصیات بد دعا کوي دا چا د پاره چې چا باندې رمضان میاشت تیر شي او داغه مغفرت الله ونکړي عزیزانو دا شپه ده موږ له پکار دي چې د الله په دربار کې توبه طائب شو د الله تعالی په دربار کې عزم مصمم وکړو اے الله څه ګناونه مې چې مې کړلي زه په دې باندې پریشمان یم نادم یم پې اے الله تعالی ما معاف کړي او عزم وکړو چې الله تعالی آینده به چېرې زه ګناه ته نه نږدې کېږم که بالفرض ګناه وشي بیا د الله تعالی په دربار کې توبه طائب کېدل الله تعالی د انسان تمام ګناهونه معاف کوي شرط دا دی چې ماته عزم وکړو حدیث پاک کې راځي یو کس هغه کس چې هغه قاتلو قتل ګناه کبیره ده روان دی یو عالم خواله لاړ زما توبه به قبول شي هغه ګناه دې څه کړلی قتل مې کړلی یو سل کسان مې وجلي ستا توبه بالکل نه قبلېږي دا کس ولګي تورې راواغسته سرې ولا قلم وی سلام ته شو بیا لاړ یو بل عالم دی تپوس وکړو هغه ورته وی فلانې علاقه ده هلته لاړ شه هلته نیکان بندګان اوسېږي د هغوی په صحبت کې کښېنه الله تعالی به ستا د ګناهونه معاف کړي دی روان دی د علاقې طرف ته دې کې وخت د مر او ټیم پوره شوی دی فرشته د راغله د روح اغستلو د دنې روح واغست روح چې کله د دنه واغست اوس هغه فرشتې هم راغلي چې هغه روح علیین ته وړي هغه فرشتې هم راغلي چې هغه روح د انسان سجین ته وړي فرشتو په منځ کې جګړه ده علیین والوي د رحمت فرشتې وي مونږ د روح علیین ته وړو ځکه د توبې اراده کړل اگر چې توبه یې نه ده کړې څومره عظیم ذات هغه نور فرشتي وي کوم چې د سجین والي د عذاب هغه وي دله توبه نه ده وباسل مونږ د روح سجین توړو الله تعالی د دې دوړو په منځ کې فیصله وکړي
وی تاسو د بدانو هغه کلم ناپ کوي د نیکانو هغه کلم ناپ کوي کومه علاقه چې نږدې شوه موږ به د هغې مطابق فیصله کوو الله ځمکې ته اډر وکړو چې د نیکانو ځمکې قربې نږدې شه کومه چې د بدانو ځمکې ته وي هغې ته بعدې لرې شه هغوی چې کله ناپ وکړو د نیکانو هغه کله نږدې و د بدانو هغه لرې و الله تعالی فیصله وفرمایله چې د ده روح د رحمت فرشتې به وړي او د هغه روح علیین ته څومره عظیم ذات دی عزیزان د ګناه چې اراده وکړي ستا ګناه نه لیکلی کېږي او چې د نیک عمل اراده وکړي الله صرف په اراده باندې ستا نیک عمل لیکي پکار دی چې موږ د الله تعالی په دربار کې توبه وباسو د الله تعالی د ذات نه امیده کېدل نه دي پکار الله تعالی د انسان تمام ګناهونه معاف کړي حضرت ډاکټر عبدالحی عارفي رحم الله فرمایل چې د کراچۍ سمندر کې چې غلاظتونه پراته وي اوس که دغه غلاظتونه پراته په دغه ځای باندې دلته یو سړی اودس کې اودس نه کېږي ځکه غلاظت پروت خو چې کله یو چپر راغله لهر راغی هغه غلاظتونه به بهاو شي بیا یو مفتی اعظم صاحب هم وایي چې دلته اودس کېږي ځکه لهر راغی د هغې د وجې نه ګندګي لاړه حضرت به فرمایل چې دا خو د الله تعالی د مخلوق د ادنا مخلوق یو مثال دی چې په هغه لهر سره تمام ګندګۍ غلاظتونه بهاویږي که د الله تعالی د رحمت لهر زما ستا په ګناهونو باندې راغی تمام ګناهونه به یې معاف کړي خو شرط دا دی چې موږ په عزم سره په عزم مصمم سره د الله تعالی په دربار کې توبه وباسو انشاءالله کوشش به کوو چې څه وي الله تعالی په دې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړي درود شریف یا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة ودوام العافية يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مبدئ يا معيد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا 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 بسم الله على نفسي وديني بسم الله على مالي وولدي وأهلي بسم الله على ما أعطاني الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مارد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا أنت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله زموږ صغیره کبیره ګناهونه معاف کړي یا الله موږ خپل مقرب بندګان جوړ کړي یا الله موږ خپل ټوټه پوټه عمل چې د هغې هېڅ وزن نه وي الله تعالی ستاسو دربار ته پیش کړو الله تعالی په دې کې به زموږ نه کوتاهی نه شوي څرنګه چې د دې عبادت د ادا کولو حق و هغه رنګې مو حق نه دی ادا کړ یا رب یا مولا دا عبادت په خپل دربار کې قبول و منظور کړي یا الله دې له قبولیت ورکړي الله تعالی کومې کوتاهی نه زموږ نه شوي وي د دې په اورولو کې یا الله هغه ته معاف کړي یا الله تعالی ته قریب موږ سره د کرم معامله وکړي یا الله ته رحیم موږ سره د رحم معامله وکړي یا الله زموږ په زړونو کې خپل محبت داخل کړي د دنیا محبت زموږ د زړونو لرې کړي د مال او شهرت محبت زموږ د زړونو لرې کړي یا الله عافیت والا حیات را نصیب کړي یا الله هر قسم بیماریانو نه موږ له نجات راکړي یا الله څومره کسان بیماران دي په دې مجمع کې الله تعالی ټولو ته صحت نصیب کړي الله تعالی ته هغه ذات چې ته ایوب علیه السلام ښه شو یا الله تعالی ته هغه ذات چې ته ایوب علیه السلام له شفا ورکولی شوه یا الله تعالی په دې مجمع کې څومره بیماران دي یا الله
ټولو ته د خپل قدرت نه خپل کرم سره الله تعالی شفای کامله عاجله مستمره نافعه ور نصیب کی یا الله تعالی موږ ته عافیت ول حیات را نصیب کی یا الله موږ د اچانک مصیبتونو نه پریشانیانو نه بچو ساتي یا الله تعالی دین اسلام په پورا عالم کې خور کی یا الله چا د دعاګانو ویلي د هغوی دعاګانې قبول کی څومره بیماران دي په دې محله کې بوډاګان دي شیرین جان سے والد سے دیدارنګي زمونږه سیفور اجي سے دلته ناشته نور څومره بیماران دي الله تعالی ټول ته صحت کامله عاجله مستمره نافعه ور نصیب کی څومره کسان وفات شوي دي یا الله تعالی مغفرت تامه ورته نصیب کی یا الله موږ د اچانک مصیبتونو نه بچو ساتي یا الله ته کریم موږ سره د کرم معاملو کی یا الله ته رحیم موږ سره د رحم معاملو کی یا الله موږ لا هغه پوری مرا کې چې سو پوری ته زمونږ راضي شوي نه یا الله هغه پوری موږ ته مرا کې چې سو پوری ته زمونږ راضي شوي نه یا الله موږ سره د رضا د عفو د کرم معاملو کی یا الله څومره کسان وفات شوي دي ته ورته مغفرت تامه نصیب کی خاص کر یو هفته وړاندې زما بهنوي هغه وفات شوي الله تعالی هغوی ته مغفرت نصیب کی دین علاوه چې څومره کسان وفات شوي دي الله تعالی ټولو ته مغفرت نصیب کی الله تعالی موږ د اچانک پریشانیانو نه بچو ساتي موږ د یا الله موږ د هر قسم پریشانیانو نه بچو ساتي یا الله موږ ډېر کمزوري خلک یو یا الله یا الله موږ ډېر کمزوري یا الله هر اعتبار سره کمزوري تا ته موږ خولې چینګې کړلې یا الله یا الله زموږ پریشانیانې ختمې کړې یا الله بل در نشته یا الله یا الله بل در نشته زمونږه چې هلته مونږه خوله چینګه کړو یا الله ډېر کمزور وي یا الله اعمال زمونږ ډېر کمزوري دي یا الله لیکن ته عظیم ذات یا الله ته غفور ذات یا الله ته شهنشاه یا الله تعالی موږ سره خپل شهنشاهي مطابق فیصله وکړي یا الله موږ سره خپل فضل فیصله وکړي یا الله الله تعالی موږ سره خپل فضل فیصله وکړي یا الله موږ ډېر کمزور یو یا الله د چا څه قسم شرعي حاجات دي یا الله د غیب و خزانو نه پوره کړي یا الله یا الله تا ته زموږ حاجتونه معلوم دي یا الله که مونږ ویو بیا هم تا ته معلوم دي که نه ویو بیا هم تا ته معلوم دي یا الله زموږ تمام حاجتونه د دې عظیمې میاشتې په برکت باندې قبول کړي یا الله د دې قرآن مجید په برکت باندې قبول کړي یا الله تعالی عظیمه میاشت ده یا الله تعالی د دې په وسیلې سره یا الله زموږ تمام ګناهونه معاف کړي یا الله تعالی مو خپل مقرب بندگان جوړ کړي یا الله څومره کسان وفات شوي دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي زموږ خوږ ملګری قاري سردار صاحب د هغه لور وفات شوی دی یو 2 ورځې مخکې هغې دپاره دعا وکړي چې الله تعالی د هغوی ته مغفرت تامه نصیب کړي هغو شي رحمت کې ورته ځای ورکړي څومره کسان په دې ختم کې شریک شوي دي الله تعالی د دې اعمال قبول او منظور کړي څومره کسان دې دعا کې شریک شوي دي الله تعالی د تمام حاجتونه قبول کړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار